بسم الله الرحمن الرحیم. سبق نمبر 476. مولا علی قاری رحمت الله علیه په خپل کتاب الاسرار المرفوع فی الاخبار الموضوعه کې څلورم فصل ذکر کوي او د هغې عنوان دا ږدي چې هغه قاعده کلیه تاسو ته ویل غواړم چې د هغې په ذریعه د حدیث د پته لګي چې دا موضوعي او منګړت دی، یعنی حدیث نه دی. وی په هغې کې یوه خبره دا ده چې دا روایات په داسې خرافاتو باندې مشتملي چې داسې خبره نبي علیه الصلاة والسلام د شان سره مناسب نه یعنی دا داسې خبرو باندې مشتملي چې د پیغمبر د حیثیت او د شان نه ډېرې لاندې او د هغه د شان سره مناسب نه په دې کې خو ډېر روایت دي. یو په هغې کې دا دی: من قال لا اله الا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان لكل لسان 70,000 لغة يستغفرون الله له. چا چې وی چې لا اله الا الله وی د دې کلمې نه یو مارغه پیدا کیږي، د هغه 80,000 ژبې، د هره ژبه کې 80,000 لغاتي او ټول چې کوم دی د دپاره بخښنه غواړي. مولا علی قاري وایي چې داسې بېهوده خبرې چې وضع کوي او داسې بې فایدې خبرې چې څوک جوړوي نو دی به د دوو حالتونه خالي نه یا خو دی بې حده حد درجه احمق او بېوقوفه دی او یا بې حده بېدینه او زندیق دی او د ده مقصد دا دی چې زه داسې خبرې په پیغمبر ته منسوبې کړم چې نور قومونه او نور مذهبونو والا هغه اوري او هغه د پیغمبر تنقیس کوي، پیغمبر پورې خاندي چې ستاسو پیغمبر داسې بې فایدې خبرې کوي. په هغې کې بیا یو بله کلیه چې داسې روایت دي چې هغه حس او عقل نه تسلیموي نو دا به موضوعي. لکه په هغې کې یو روایت دی: الباذنجان لما اکل له، وی باطنګن چې دي بینګن چې څه مقصد دپاره وخوري هغه پوره کیږي. او بل روایت دی: الباذنجان شفاء من کل داء، چې دا بینګن چې دي د هر شي علاج دی. نو مولا علی قاري وی دا چې چا جوړ کړی دی الله دې تباه و برباد کی. چې یو جاهل طبیب هغه دا خبره وکړه، چېرته یو طبیب جاهل دا خبره وکړي نو هغه پورې خلک خاندي چې هلکه باطنګن د هرې خبرې علاج دی. دا خو ډېر مرضونه زیاتوي، لکه بینګن چې کوم دي ګرم دي، حار دي، نو او دا مغلظ دي، د وینه ټینګېږي ورسره، او نورم دا د فایدې په ځای په دې کې نقصانات زیات دي، د صحت په ځای باندې ډېر مرضونه پیدا کوي. نو د دې وجې نه دا خبره چې شفاء لکل دا بلکل غلطه ده. دویم دا چې په څه نیت یې وخورې، نو که یو سړی غریب وي او هغه باطنګن وخوري چې زه مالدار شم نو دی په دې چېرته مالدار کیدی شي. یا یو سړی جاهلي هغه په دې نیت باندې باطنګن خوري چې زه به عالم شم، نو په باطنګنو خوراک باندې که څوک عالم کیدی چې هر صدیق ټول خلک به عالمانو. دا پیغمبر ته داسې خبرې منسوب کول دا جایز نه دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.